د شپې 15 منټه او 11 بجې دي او په مردان شاباسګله کې یو علاقې ته راغلي وه چې دلته په یو کور کې یو خوراکۍ وه چې د هغې کپړې به سوځېدې او کپړو ته به یې اور لګېدو. د ډېرو ورځو نه رابطه ساتله او دغه کپړې چې کوم دي تاسو په دې ویډیو کې په دې سکرین باندې کتلی شئ چې دا د هغه خوراکۍ کپړې وې او دا په باتروم کې په خپله باندې به دې ته اور ولګېدو وه. 2-3 جوړې چې کوم دي نو سوځېدلې وې او د ډېرو ورځو نه رابطې ساتلې نن مو ورله ټایم ورکړو. دا زموږ واپسي ده او د شپې 15 منټه او 11 بجې دي. الحمدلله د هغې په کور کې مونږ د الله په کلام باندې علاج وکړو او الله هغه خوراکۍ ته هم شفا ورکړه او انشاءالله زموږ دا راتلل به الله پاک د شفا د صحت د برکت او د خوشحالو ذریعه جوړي. په کومو کورونو کې چې کاڼي راغورځېږي د زنانو کپړې په خپله باندې سوری کېږي شلېږي اور ورته لګي هغې انشاءالله په دغه نمبرو باندې رابطه کوئ 0349 55 92 760 0318 999 8149 او زموږ ایډرس دی مردان سوابی روډ فارم سټاپ سره نږدې اقرا کالج ته مخامخ د زیشان خان پلازا او دومره خشکه او خطرناکه لاره ده چې انسان سکه د زناور هم پکې درک نه لګي او سره پاسه 11 بجې دي او موږ په دغه لار باندې واپسي کوو خپل کور ته ځو او د هغې علاج موږ د الله په کلام باندې وکړو. نو چې چاته داسې قسمه مسله وي چې د هغې په کور کې د زنانو کپړې سوری کېږي شلېږي اور ورته لګي نو هغې انشاءالله په دغه نمبرو باندې رابطه کوئ او د جادو د جنات چې څومره مسلې وي د الله په کلام به درته علاج کوو. د الله په کلام کې طاقت دی زور دی او شفا ده او الله به مریضانو ته شفا ورکوي. دا ویډیو ورسره شیر کړئ. د الله په امان.